Dear students, Assalamu alaikum. مونږه سٹارټ اغستلی وو په هیومن ریسپیریټري سیسټم باندې او په هغې کې مونږه ویلي وو چې زموږ سره ټولو پارټس کې ډیوایډ شوی دی. یو ایر فیسیجز وو او بل زموږ سره لنګز وو او تقریبا چې ټول ایر فیسیجز هغه مونږه کمپلیټ کړي وو. نن به مونږه سٹارټ اخلو په لنګز باندې. نو د ټول نه پیله لنګز زموږ سره 2 نمبر دی، یو رائټ سایډ ته دی بل زموږ سره لیفټ سایډ ته دی. او دا لنګز چې کوم دی دا زموږ سره په کوم ځای کې موجود دی؟ دا زموږ سره په یو خاص کیویټي کې موجود دی، د چیسټ کیویټي. دا زموږ سره چې دی ځینې والا د ډایفرام پورې چې کوم ریجن دی دا زموږ سره چیسټ کیویټي ویلې کېږي، او د دې ډایفرام نه لاندې چې کوم ریجن دی زموږ سره ابډومینل کیویټي، بیا پیلویک ریجن زموږ سره شروع کېږي. نو زموږ سره چې کوم لنګز دی دا زموږ سره اوورال چې کوم چیسټ کیویټي یا توریسک کیویټي ورته موږ وایو، د دې زیات تر حصه چې کوم دی د لنګز دی، عموما زیات تر حصہ زموږ سره د لنګز نه ویل. دلته کې ما لیکلی چې لنګز زموږ سره دا موجود دی په توریسک کیویټي، بل نوم ورته تاسو چیسټ کیویټي وموندلی شئ. اصل کې کیویټي څه ته ویل کېږي؟ کیویټي ویل کېږي خالي ځای ته. نو چیسټ کیویټي په سینه کې چې کوم خالي ځای دی په دغه ځای کې زموږ سره لنګز موجود دي. دا مونږ آلریډي ډسکس کړو چې لنګز زموږ سره دوه دي، یو رائټ لنګز دی بل زموږ سره لیفټ لنګز دی. بیا ما تاسو ته آلریډي ویل چې کوم زموږ سره رائټ لنګز دی دا زموږ سره په دې کې 3 لوپس دي، 3 خانې دي پکې زموږ سره. د دې نه علاوه چې کوم لیفټ لنګز دی په هغې کې زموږ سره 2 خانې دي. ټیک ده؟ اوس د کوم چې 3 لنګز دي زموږ سره 3 لوپس دي زموږ سره، دا زموږ سره په لینث باندې دا زموږ سره شارټر دی، دا د زموږ سره لانګر دی. خو د دې چې کوم ډایمیټر دی دا زموږ سره سیوا دی. نو د رائټ لنګز چې کوم دی هغې زموږ سره کیپیسټي سیوا ده، د اکسیجن د سټور کولو کیپیسټي زموږ سره د رائټ لنګز هغه سیوا ده. نو تقریبا چې 56% زموږ سره ایر کیپیسټي دی سټور کولی شي او دا بل زموږ سره 44%. نو 56 44 100% ټوټلي مکملېږي. په دې کې رائټ لنګز زموږ سره 56% هغه ځان سره اکاموډیټ کې راغونډي. اوس زموږ سره وګورئ چې رائټ لنګز زموږ سره لارجر ډایمیټر دی خو شارټر زموږ سره په لینث کې دی. اوس دا شارټر په لینث کې دی، لارجر په ډایمیټر کې دی. دا ولې زموږ سره د دې چې کوم دی دا لینث شارټر دی او ډایمیټر زموږ سره سیوا دی؟ نو د دې دا لینث زموږ سره ځکه شارټر دی چې دلته کې زموږ سره د دې نه لاندې څه موجود دی؟ لیور موجود دی. او د لیور زموږ سره ډېر زیات اهم فنکشنز دي، تقریبا 140 فنکشنز د دې نه سیوا د دې لیور زموږ سره فنکشنز دي. نو د لیور د وجې نه دا سلایډلی چې کوم دی اف زموږ سره موجود ده. بل یاد ساتئ چې په دې کې زموږ سره چې کوم دا میمبرین دی چې کوم دا لوب جوړ کړی دی دې ته زموږ سره فشرز ویل کېږي. فشرز صحیح ده؟ نو دا لوبس چې کوم دلته کې ما ایستې دي د دې لوب چې کوم دا میمبرین دی ته زموږ سره فشرز ویل کېږي. دلته کې ما لیکلي دي چې having 3 loops membranes between loops are called fissures. د دې زموږ سره 3 loops دي او د دې زموږ سره only 2 loops ده. 1 2 3 دا 3 loops شو، 1 او 2 2 loops شو. اوس کو دې ته تاسو وګورئ دا سلایډلی لوور ده، دا سلایډلی افر ده. د دې زموږ سره ډایمیټر سیوا دی او د دې زموږ سره ډایمیټر کم دی. ټیک ده؟ که تاسو مخکې څنګه کوم ایر فیسیجز ویلو نو په هغې کې موږ لیرکس ریجن ډسکس کړی او په دې لیرکس کې زموږ سره مختلف پارټس راځي. لکه مثال کې طور پر اپیګلاټس کارټیلیج او اپیګلاټس په حواله سره به تاسو ښه اورېدلي چې زموږ سره ریسپیریټري او ډایجسټیو ټریک د یو بل نه جدا کوي. بیا زموږ سره هایوډ بونز دی او هایوډ بونز زموږ سره تقریبا چې کوم زموږ سره په غوږونو کې 3 بونز دي انکسټکس میلیس، د دې پسې د ټول نه کچ بون چې کوم دی هایوډ بونز دی. او چې کوم زموږ سره دا ټنګ ده د دې اټیچمنټ هم د دې هایوډ بون سره شوي. ټیک ده؟ بیا زموږ سره چې کوم دلته کې یو ګلینډ دی تایرايډ ګلینډ، د هغې سره زموږ سره خاص کارټیلیج یا تایرايډ کارټیلیج ویل کېږي، دا زموږ سره موجود دي. او بیا زموږ سره کریکوایډ بون زموږ سره موجود دي. دا کریکوایډ کارټیلیج زموږ سره موجود دي په هغې کې. اوس اپیګلاټس او هایوډ او تایرايډ کارټیلیج او کریکوایډ کارټیلیج دې ته کلیکټیولی زموږ سره څه ویل کېږي؟ لیرکس ورته ویل. صحیح ده؟ نو دا خو آلریډي مونږ په پریویس ټاپک کې ډسکس کړی.
شمال چې په ډایګرامیټیکلی تاسو دا ویلې نو لږ ډېر به تاسو ته زده کړو شي. د هغې نه پس مونږ ویلو چې ځان سره کارټیلیجیس رنګز دي او دا تقریبا چې د 16 نه والې تر دا 24 ځان سره دي او دا مونږ مخکې ډسکس کړو چې دا ځان سره فولي کوایل نه دا په لږ هاف کوایل یا انکمپلیټ کوایل ورته ویلی شي. دا ټوټلي ځان سره تاو شوي دي په لږ ځای کې ځان سره خالي او ولې خالي هغه مونږ مخکې ډسکس کړو چې دا ځان سره چې کوم ډایجسټ ټریک دی پای کې ځان سره خوراک ځینې کو چېرته کې بولس نوړی ځان سره ډېر زیاته غټې نو دا ځان سره لږ کولاوي. د دې نه پس ځان سره برونکای ول برونکای په دې برونکای کوم دوه قسمه دي یا برونکس کوم ځان سره دوه قسمه دي ته پرایمري برونکس ویل کېږي چې کوم د ټرکې نه راشي بیا ځان سره سیکنډري برونکس چې کوم د پرایمري برونکس نه راشي. وروسته ځان سره برونکیول شروع کېږي برونکیول ټیپ ته ځان سره الویولایز موجود دی موږ الریډي ډسکس کړو. د دې نه علاوه ځان سره یو مسکولر ارګن یا یو میبرین او دغه میبرین ته ځان سره ډایفرام ویل کېږي او د دې ډایفرام مین کار دی چې کوم ځان سره چیسټ کیویټي دا ابډومینل کیویټي دا یو بل نه جدا دي. ٹھیک ده دا خو اورال چې کوم سټرکچر او هغه موږ ډسکس کړو. اوس راځي چې دا کم زنګ سره لنګز دي دا د کم ځای نه ایکسټنډ شوي د خیال وکړي لنګز ته تاسو وګورئ نو زنګ سره چې کوم لنګز دي د دې نه زنګ سره الریډي دوه پردې چاپېره شوي سینه هغه وروسته فلیورا میبرینز فلیورال میبرینز ورته ویل کېږي فلیورا ورته ویل کېږي فلیورال فلویډ پکې موجود دي. د دې نه پس زنګ سره د دې نه څه چاپېره شي ریپس چاپېره شي 12 years of reps دي چاپېره شي. بیا د هغې نه پس زنګ سره چې کوم اپیتیلیل یا سکین میبرین دی هغه زنګ سره چاپېره شوي مطلب دا دی چې د لنګ زنګ سره ډېر غټ پروټیکشن شوي. نو چې کوم زنګ سره فرست ریپس دی د دې ځای نه چې کوم سټارټ کېږي فرست ریپس کلیویکل بون دی کلیویکل بون نه پس زنګ سره فرست ریپس چې کوم اولنۍ چې کوم ریپس دي دا چې کوم سټارټ کېږي د دغه ځای نه زنګ سره لنګ سټارټ شوي. اوس زنګ سره ټوټلي 12 years of reps دي بیا د هغې نه پس زنګ سره ډایفرام شروع کېږي. نو چې کوم زنګ سره لنګز دي د دې سټارټ یا دا ایکسټنډ شوی دی د فرست ریپس نه او تر دا کوم ځای پورې د ډایفرام پورې دلته ځکه ما لیکلي ایکسټنډ فرام فرست ریپس ټو ډایفرام دا د فرست ریپس نه زنګ سره سټارټ شوی دی او تر دا ډایفرام پورې ایکسټنډ شوی دی. اوس یاد ساتئ زنګ سره چې کوم د لنګز دي په دې کې زنګ سره ډېر زیات مطلب تن کمزوري او ډېر زیات سموث سپنجي سبسټانس سیلز هغه زنګ سره موجود دي الویولایز دا ډېر زیات کمزوري. اوس د دې د پروټیکشن لپاره خامخا د دې لپاره سم میبرین پکار دی. نو د دې د پروټیکشن لپاره دا یو انکلوز شوی دی په یو ډبل میبرین کې او دغې سیک ته زنګ سره ټوټلي سیک ته میبرین یې سیک ته هغې ته فلیورا ویل کېږي او چې کوم دا میبرین دی د زنګ سره فلیورل میبرین ویل کېږي. نو ځکه ما لیکلي انکلوزډ ان ا تhin membraneous sac دا زنګ سره رابند کړی شوي دي د لنګز ټوټې په یو نري membraneous sac کې په یو خاص تیلی کې او دغې تیلی د زنګ سره فلیورا ویلی کېږي سیره فلیورا. ها بل دا چې دا فلیورا چې کوم زنګ سره ده دا زنګ سره ټو ټف فلیکسیبل ټرانسپیرنټ فلیورال میبرین دی. فلیورا اورال سیک دا زنګ سره څنګه دی دا زنګ سره دوه میبرین دی خو څنګه دی ټف ښه مضبوط دی فلیکسیبل لچکدار دی ټرانسپیرنټ مطلب چې دا زنګ سره نری دی لایټ دی پاس کېږي یو زنګ سره ټرانسپیرنټ دی بل زنګ سره ټرانسلوسنټ دی او بل زنګ سره اوپیک دی فزیکس ټرمینالوجي دی. ټرانسپیرنټ هغه ته وایي چې هغې کې زنګ سره لایټ پاس کېږي لکه شیشه چې کوم دی نارملي شیشه هغه زنګ سره ټرانسپیرنټ دی بل زنګ سره ټرانسلوسنټ ده چې هغې نه سلایډلي لایټ پاس کېږي او سلایډلي نه پاس کېږي ټیک ده او بل زنګ سره اوپیک دی چې هغې نه سره لایټ پاس کېږي نه. نو دلته کې وایي چې فلیورل چې کوم میبرین دی هغه بالکل نری تن نری دی ټف ښه مضبوط دی فلیکسیبل لچکدار دی او دې نه علاوه ټرانسپیرنټ دی هغې نه زنګ سره لایټ پاس کېږي. لایټ پاس کېدو مطلب دا چې دا زنګ سره ډېر زیات نری دی تا تر تا نه اخوا چې کوم میبرین دی یا مسلز دی هغه به دې ښکاري او دغه میبرین د زنګ سره خاص نوم ویل کېږي فلیورل میبرین ورته ویل کېږي. اوس د دې فلیورل میبرین دا چې کوم زنګ سره میبرین دی د دې څه فنکشن شته که نه هسې زنګ سره داسې په دې لنس کې موجود دی. نو زنګ سره ما لیکلی دی چې د دې یو خاص فنکشن دی نمبر 1 پروټیکشن حفاظت کول. مثال کے طور پر تا چرته اکسیډنټ وکړو
ستا خو الریډي پروټیکشن چې کوم دی ټول نه فعله بسکن کې بیا به د هغې نه بعد ریپس کوي او کو تھرڈ نمبر ضرورت راغلی نو هغه به فلورل میمبرین کوي صحیح ده په دې فلورل میمبرین چې کوم ډبل میمبرین د دې په منځ کې یو خاص فلویډ موجود ده فلورل فلویډ ویل کېږي صحیح ده او موسټلی کو چېرته کې مونږ ایکسرسایز کوو منډه وهو او څنګه د چیسټ یا څنګه سره د ریپس سره د دې ربینګ کېږي نو خامخا هیټ پروډیوس کېږي او د هیټ ته ریډیوس کولو لپاره څنګه سره د فلورل میمبرین موجود نو نمبر 1 فنکشن دا چې دی وسیل کې پروټیکشن کوي حفاظت کوي نمبر 2 دا خدای نه خواسته اکسیډنټلی یا چرته کې بیماری د وجود یا چرته کې انفیکشن د وجود څنګه سره لنګز ډیمیج ول نو کو چرته کې د دې نه لګ غونډه کې ایر لیک کې مطلب بهر ته وځي نو د دې لیک د بچ کول لپاره سټاپ کول لپاره د میمبرین فلورل میمبرین او فلورل فلویډ دا به څنګه سره مدد کوي د بیماری کې سټاپ لیکینګ ایر دا لنګز نه هوا بهر ته وتل دا څنګه سره سوچل دا څنګه سره پروټیکشن کوي دا به یو خبره سی وایي کوم دا سره نارملی د لنګ سټرکچر داسي خو داسې لنګ سټرکچرز دا په نور برډز کې دا صرف او صرف په هیومن په نور چې کوم نارمل برډز چې هغه څنګه سره پرواز کوي الوزي ټیک ده په هغې کې یو فارټ پکې سیوای چاته ویل کېږي ایر سیکس مثال کے طور پر دا لنگز دی د دې لنگز سایډون ته ډېر شي ایر سیکس اوس دا ایر سیکس څه ده پاري دا ایر سیکس څنګه سره د دې د پاري شي مثال کے طور پر یو انساني او په هغه باندې ډېر زیاته تیز هوا راشي نو دې د هوا غ بیلنس په خپل نشي کولای دی بیا په تیز هوا کې انسان نشي ورسته ټیک ده خو مرغه خو اني ټایم زیات تر په هوا کې لوزي او تیز هواګان سره دو سامنا راځي نو په دې ټایم کې چرته کې مثال کے طور پر تیز هوا راځي دو لنګس ته ورنوځي او د ایر سیکس پکې نه ول نو ایر بیلنسینګ باندې کې دو هوا په اسانه باندې دو باډي ته نه نوتل دا ایر سیکس چې کوم دی دا هوا چې کوم پریشر دی هغه ریډیوس کوي نو دو بیا په اسانه سره مثال کے طور پر برډز دی هغه ځان سره ایر انهل کې مسلسل په تیزه سره راځي او لنګس کې ایر سیک نه وي نو بیا به اسانه سره نه راستو او چې کله ایر په تیزه سره راځي په دې کې ایر سیک سره د ایر هغه پریشر ریډیوس کوي نو بیا دا په اسانه سره دا خو یو نوی کمپیریټیو خبره د لنګس په حواله سره ځکه ډیسکس کړل ها نو زم پوینټ څنګه سره دا او چې کم څنګه سره لنګس دی او په دې کې څنګه سره لیک پیدا کیږي نو دا لیک ختمول لپاره به څنګه سره لپاره څه دي فلورل میمبرین موجود دي last number reduce fraction between lungs اوس مثال کے طور پر lungs دی lungs داسې organ دي چې سره vital organs دي د دې نه بغیر ژوند تیرول ناممکنه خبره ده نو مثال کے طور پر lungs دی او مسلسل لا یوز کیږي یا انسان ایکسرسایز کوي کله کله ډېر زیات سی وای هیوی ایکسرسایز کوي او دا مسلسل فریکشن دی رګړی د یو لنګ سره یا د دې د وال سره یا د ریب سره مسلسل ربینګ سٹارټ صحیح ده یا جمپینګ انسان مسلسل نو دا خو چې عموما موږ وایو چې کله دوه باډي د یو بل سره کولیپس کوي یا ربینګ کوي نو دا بدن سره څه پروډوس کوي هیټ پروډوس کوي فریکشن پروډوس کوي هیټ پروډوس کوي نو اوس هیټ پروډوس کیږي او دا مسلسل لنګز د ورکن لنګز باندې سره ډیمیج کیږي اوس د لنګز د هیټ پروډوس کول او دا د ډیمیج نه بچ کول دا چا کار دی دا د فلورل میمبرین کار دی فلورل میمبرین باندې پروټیکشن کوي نو دا غوډن سره ټول د لنګز په حواله سره خبرې استاد چې کوم ټاپک یو هیومن ریسپیریټری سیستم هغه ټوټلی ختم شو نو په هیومن ریسپیریټری سیستم کې ایر فیسز زموږ شول او لنګز زموږ شول صحیح ده اوس زم سره نوې ټاپک دی لنګز والیوم اینڈ کیپیسټي لنګز والیوم اینڈ لنګز کیپیسټي اوس یاد ساتئ لیکن سره دوه ټکي استعمال شي لنګز والیوم and capacity یاد ساتئ چې والیوم او کیپیسټي کې څه فرق دی کیپیسټي څه ته والیوم څه ته زه به له دې یو ساده مثال لرم تاسو یو دکاندار له لاړ شئ ټیک ده او یو سلنډر مو ځان سره وړي تاسو دکاندار ته وایي چې په دې سلنډر کې څونه راځي ګیس ټیک ده هغه دا ته وایي چې 5 کیلو نو دا 5 کیلو د دې سلنډر څه د کیپیسټي چې ټوټلی په دې کې څونه راځي اوس
تبا دکاندار ته سوي چې 2 کیلو ورته څه ورته وګیس ورته نو دا 2 کیلو څه دا دی والیوم کیپیسټي مطلب دا چې ټوټلی د دې سبسټانس یا د دې سلندر یا د دې هر څه ټوټلی څونه اماونټ کې د ځان سره سټور کولی شي دا د کیپیسټي والیوم په دې ټیم کې څونه موجود دی نو چې د دې کې تاسو فرق کولی شئ چې کیپیسټي څه دی والیوم څه دی لنګز کیپیسټي دې ته وایي چې په لنګز کې ټوټلی ګیسونه څونه راځي څونه اماونټ دی د لنګز چې هغه ټوټلی ګیسونه دی برداشت کولی شي نو یاد ساتئ د نارمل اډلټ چې کوم لنګز کیپیسټي ده زه به درته لکه د میل تقریبا چې هغه 6 لیټر ده او د فیمیلز تقریبا چې 5 لیټر ده نو ځکه ما لیکله چې د 5 نه ول د 6 لیټر فول اډلټ لنګز کیپیسټي صحیح ده نو لنګز کیپیسټي اوس دا خبر راتلی شي چې ولې د میل چې کوم د لنګز کیپیسټي سي او د فیمیل ولې لنګز کیپیسټي کوم نو یاد ساتئ عموما لنګز سره میل چې کوم دی هغه ایکسرسایز ډېر زیات کوي او د هغو د لنګز یوز ډېر زیات سیوای او کم یو لنګز یې څونه سیوای یوز کېږي هغه د کیپیسټي سیوا کېږي دلته کې ما لیکلي چې lungs volume and lungs capacity refer the lungs volume or lungs capacity में तो सब बयान किया है इसका मतलब दे the volume of air associated with different phases of respiratory cycle याद साथी दलने की निकलने जो volume of air associated with different phases of respiratory cycle lungs of respiratory cycle लेते हुए लिखेगी जो इंसान दे अगर air inhale की यो cycle बस्टार्ट की بیا دغه ایر زنګ سره په یو خاص لیول کې مختلف سټپس کې مختلف د دې فیزز دی پاغه کې بوتل او بیا ایکسپایر کول بهر ته وصل ټیک ده دا ټوټلی یو خاص سپیسیفیک سایکلز دی د دې خپل نمونه ټیک ده نو وای چې دا به ډیسکس کوو چې ریسپیریټری سایکل کې کم فیزز راځي او څه دغه به راځي نو وای چې کم زنګ سره ایر دی او دا زنګ سره په مختلف فیسز کی هغه مطلب روانيږي او مونږه ټوټلی سایکل د ریسپیریشن مکملو د دې ډیسکس کول لپاره بل لنګز والیوم او لنګز کیپیسټي دا ډیر زیات ضروری څنګه په لغه تاسو یو څو ټرمینالوجي زغې زده کې دا هغه نه بعد موږ وایو چې دا صحیح حساب دي څنګه سره د ټول په دې کې راشي ټایډل والیوم څه ویل کېږي residual volume څه ویل کېږي صحیح نور په کوم ځای سره مختلف ټاپک دي هغه به ان شاء الله دا چې کوم ډایګرام دی دا به زه اوس نه د دې ټاپک د دوه چې کله زه ډسکس کوم دا غوښنه پس پزو چې کوم اپ ته پاره په بیس باندې به زه ایکسپلین کوم نو هغه ان شاء الله پاره کې تاسو کلیر شي اوس تاسو به څه نه صرف زده کوئ چې ټایډل والیوم څه ویل کېږي او residual volume څه ویل کېږي ها tidal volume څه ته ویل کېږي volume of air exchange تاسو څه لیکلی شئ چې volume of air inhale or exhale exchange مطلب تبادله کېدل دننه نوتل یا بهر ته وتل during one breath مثال के तौर पर इंसान ने सांस ली तो पर ऐसा हुआ उसको inhale دا په حساب دی exhale کې نو په یو breath کې چې کله ته سا inhale کې یا exhale کې دا tidal volume لکه نارملی زه به درته وایم چې دا ما وختي ډسکس کړ چې دا لنګز کیپیسټي زنګ سره 5 لیټر ده په دې کې ټایډل والیوم هغه والیوم چې هغه مونږ ایکسل کوو انهیل کوو هغه صرف او صرف 500 ملي لیټر ده صحیح ده زنګ سره ټایډل والیوم 500 ملي لیټر ده مطلب دا ډېر کم اماونټ دی چې صرف مونږ ایکسل کوو او انهیل کوو ایکسل کوو ټیک ده دا نور والیوم چې کوم زنګ سره یې هغه موږ ډسکس کوو چې کوم نو ټایډل والیوم هغه والیوم ته چې لکه نارمل حالات کې موږ ته پته نه لګي مونږه والیوم انهیل کوو ایکسل کوو دغه والیوم یو بریث کې چې کله مونږ انهیل کوو ایکسل کوو دا تقریبا چې 500 ملي لیټر او دغه والیوم ته ټایډل والیوم ویل کېږي فهم څنګه سره ریزیډوال والیوم دی ریزیډوال عموما څنګه سره څه ویل کېږي باقایا چې کم پاتې شوی والیوم اوس یاد ساتئ چې والیوم اف ایر ریمینینګ ان د لنګز ګوره مونږه انهیل ایکسهیل څونه کوو 500 ملي لیټر باقایا 1.5 لیټر
मतलब 1500 मिली लीटर 1.5 लीटर دا به زنګ سره په لنګس کې پاتې کیږي او دغه ته به زنګ سره ریزیډوال والیوم وي مطلب دا به زنګ سره په لنګس کې باقی اوس په تاسو ماته وایي چې سر تاسو وایي چې په لنګس کې زنګ سره 5 لیټر نن وتا 1.5 ډیسکس کړو یاد ساته ټوټلی کیپاسټي هغه زنګ سره لکه مطلب ټوټلی برداشت د لنګس هغه 5 لیټر ده په دې کې 1.5 دا څه چې هغه زنګ سره ریزیډوال والیوم دی مطلب دا چې هغه تاسو سره پروت دی هغه تاسو سره پروت دی او دا 5 ملي لیټر وزن سره یوز کیږي ٹھیک ده نو ریزیډوال والیوم دی چې باقایا تو کوشش وکړئ چې دا بهر ته واسي خو خامخا به دا انهل کې دا بس تاسو سره دا احتیاط لپاره پروت صحیح ده نو ریزیډوال والیوم زنګ سره داسې والیوم دی چې هغه زنګ سره 1.5 ملي لیټر دی او دا زنګ سره نارملی په لنګس کې موجود دی او دا کم 500 ملي لیټر دا به انرژي ګرځي وروسته به تاسو ته د دې ډایګرام نه پته ولګي چې کم والیوم دی هغه ته څه نوم ویل کېږي او دا څه ډسکس کېږي دا ډایګرام په بوک کې نشته انشاءالله زه درته په موبایل باندې به دا ټوټلي ډیټیل ورکوم نو دې نه به تاسو ته چې کوم تاسو سره مختلف ټاپک دي دا به تاسو ته کلیر کېږي نو ټاپک بسم الله الرحمن الرحیم دا زنګ سره لنګز والیوم اینډ کیپاسټي ګراف دی او دې کې د ټول نه پیل تاسو وګورئ ټوټل لنګز کیپاسټي ده نو دا د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې دی ټوټلی ګراف مطلب دا دی چې دا زنګ سره 5 to 6 لیټر زنګ سره ټوټلی کیپاسټي وه د لنګز مونږ وختي ډسکس کړي وه نو په دې کې زنګ سره ټایډل والیوم تقریبا چې 500 اونلی 500 ml دا به زنګ سره انسپایر او ایکسپایر کېده مسلسل د ګراف ته تاسو وګورئ د دې ځای نه سټارټ شوي انسپایریشن ایکسپایریشن سمال اماونټ اف انسپایریشن ایکسپایریشن سمال اماونټ اف انسپایریشن ایکسپایریشن کېږي بیا زنګ سره انسپایر شي مطلب ډېر شي ګیس ته انهیل کوي ډېر شي ایر ته انهیل کوي نو که تو زرها تو کوشش وکړي چې زه ډېر زیات ایر انهیل کړم نو 1.5 لیټر به ته انهیل کړي او که تو 1.5 لیټر انهیل هم کړي نو سمال اماونټ اف هغه بیا تا سره خامخا اکزهیل کېږي او واپس په ټایډل والیوم چې کوم لنګز کیپاسټي ده هغه به سټارټ کېږي نو چې کوم په دې منځ کې زنګ سره دی دا ټایډل والیوم دی 500 ml دا به مسلسل انهیل کېږي اکزهیل کېږي چې کوم زنګ سره د انسپایریشن ریزرو والیوم دی مطلب دا چې ته پکې ډېر شي ګیسز ته انهیل کړي 1.5 لیټر 1.5 لیټر دا که ته انهیل هم کړي نو په دې کې به سمال اماونټ اف اکزهیل شي او واپس په 500 ml هغه به زنګ سره یوز کېږي نو انسپایریشن ریزرو والیوم هغه والیوم ته ویل کېږي چې کم ایر ته انهیل کړي د لارج اماونټ باندې بیا په د ایکسپایریشن ریزرو والیوم زنګ سره هغه والیوم ته ویل کېږي چې کم تا انهیل کړی دی دا زنګ سره یوز شي او سمال اماونټ اف ورو په قلاره اکزهیل کېږي اوس بل زنګ سره چې کوم لیکلی شوی دی ویټل کیپاسټي ویټل کیپاسټي مطلب دا دی چې مونږ ته د 5 یا 6 ml 5 یا 6 لیټر دې ته مونږ ته ضرورت نشته مونږ ته ضرورت چې کوم دی هغه د سپیسیفیک چې مونږ ورته وایو 2 لیټر پورې مونږ ته سپیسیفیک ضرورت دی سیده 1.5 دا او 500 ml دا نو ټوټل تقریبا چې 2 ml پورې زنګ 2 لیټر پورې زنګ سره ضرورت دی نو چې کم زنګ سره د لایف د کنډکټ کولو لپاره ضروری دی هغې ته به زنګ سره ویټل کیپاسټي ویل کېږي نور خو ټوټل کیپاسټي زنګ سره 5 لیټر وه خو په دې کې زنګ سره 2 لیټر داسې دی چې هغې ته ضرورت دی نو هغې ته ویټل کیپاسټي به ورته ویل کېږي بل زنګ سره ریزیډوال والیوم زنګ سره هغه والیوم ته مونږ ویل کېدو چې نارملی ټایډل والیوم خو زنګ سره یوز کېږي مسلسل 500 ml خو ریزیډوال هغه چې بس دا به زنګ سره پروت وي چېرته کې ضرورت راځي نو په قلاره به زنګ سره یوز کېږي نو چې 2 لیټر کې کم 500 هغه ټایډل والیوم او 1.5 چې کم زنګ سره هغې ته به ریزیډوال والیوم ویل کېږي یا دا داسې هم ویلی شي چې د ویټل کیپاسټي نه علاوه چې کوم زنګ سره سټور پاتې ته به ریزیډوال والیوم ویل کېږي د ګراف نه هم داسې پته لګي چې دا زنګ سره ټوټلي ویټل کیپاسټي شوه د دې نه علاوه چې کوم زنګ سره کیپاسټي ده
دا ریزیجوال والیوم شو. فنکشنل ریزیجوال کیپیسټي دې ته ویل کېږي چې دا به زنګ سره سپیسیفیک مطلب دا چې یوز کېږي خو زنګ سره دا که نه ایکسپایریشنز والا. نو فنکشنل هغه دی چې یو به پکې زنګ سره یوز کېږي او هم به پکې ریزیجوالي. نو هغه کیپیسټي چې په هغې کې زنګ سره یوز کېدل والا هم راځي او د هغې سره سره ریزیجوال والی هم په کوم راځي دواړو ته په شریکه فنکشنل کیپیسټي. نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې انسپایریشن ریزرو او ریزیجوال والیوم دواړو ته په شریکه فنکشنل ریزیجوال کیپیسټي هم ویلی شي. نو دا زنګ سره ټوټلي ریسپیریټري سایکل و او امید دی چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي یئ. خیر د دې ګراف په کې دومره ضرورت و هم نه، خو ما وایي چې تاسو یې وینئ نو لږ ډېر بس تاسو په ذهن کې د دې په حواله سره معلومات راشي. نو امید دی چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي یئ. د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.